د پاکستان الیکشن کمشنر ویلي چې امنیتي چیلنجونه موجود دي خو انتخابات به په 8 فروری کېږي. د پاکستان الیکشن کمشنر په داسې وخت کې اندېښنه څرګنده کړې چې په وروستو کې خیبر پختونخوا بلوچستان صوبو کې د ناامنۍ پیښې شوې دي. د چهارشنبې پر ورځ د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلع باجوړ کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي آزاد امیدوار ریحان زیب په وسلوال برید کې وژل شوی و. له دغه وړاندې د 9 پروازه د بلوچستان صوبې په سبي سیمه کې تحریک انصاف ګوند په جلوس بمي چودنه شوی. څلور تنه پکې وژل شوی. داعش دغه دواړو بریدونو ذمہواری منلې و. د بلوچستان صوبې په قلعه عبدالله کې د عوامي نېشنل ګوند یو غړي ظهور احمد په وسلوال برید کې وژل شوی او په کېج ضلع کې د صوبایي اسمبلی د امیدوار د کورمه ته د لاسي بم حمله شوی و. د پاکستان الیکشن کمیشن د دواړو پیښو نوټس اغستی. د خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبې د چارواکو نه په پیښو کې د ککړو کسانو په ضد په سمدستي توګه د اقداماتو کولو غوښتنه کړې و. پاکستان کې 13 میاشتې په انتخابي کمپاین کې په سیاسي مشرانو حمله شوې وي. په یو کم 13 جنوري د خیبر پختونخوا په شانګله ضلع کې د عوامي نېشنل ګوند د قومي اسمبلی امیدوار اورنګزیب خان په برید کې روغ وتلی ساتون کې جوبل شو. له دغه وړاندې په بنو کې د پاکستان تحریک انصاف د پخوانی وزیر او اوسنی امیدوار د کورمه ته چودنه شوی او بلوچستان صوبې په مستونګ سیمه کې د نېشنل پارټي په دفتر د لاسي بم غورځول شوی. په دواړو پیښو کې څلورتنه جوبل شو. 13 میاشتې په لسمه نیټه په شمالي وزیرستان کې آزاد امیدوار کلیم الله د 2 ساتونکو ترڅنګ د نامعلومه وسلوالو په ډزو وژل شو. خو 13 میاشتې په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام پیګون د امیدوار په گاډي چودنه شوی. د پخوانی ایمنه محسن داوړ او جمعیت العلماء اسلام د مشر مولانا پلرحمان په قافلو خوم ډزې شوی. چیف الیکشن کمشنر ویلي چې ترهګرۍ د انتخابي عمل تر ټولو غټ دښمن دی. خو ویل شوی چې نوموړي په امنیتي ادارو د پوره باور څرګندونه کړې او زیاته کړې ده چې د پرامن انتخاباتو لپاره به ټول ضروري انتظامی او حفاظتي اقدامات کولی شي. سیاسي ګوندونه امیدوارانو او ووټرانو ته به سازګار ماحول برابرول شي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400 د پاکستان